بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره تاسو وړګنئ خدا ډیره غټه ده. څه رواره او خورایي کور کې مه ساتئ. که مسافر تاسو کار راغلی دی، که سبق وي دیني علم کوي که دنیاوي علم کوي، دواړه، خو کور کې به نه ساتئ. ستا رواره دی، ستا خورایي دی، سبحان الله. په اسلام آباد کې ورته د 1 लाख روپو کور ونیسه، خو کور به نه ساتئ. ستا خورایي رواره دی، خو ستا د ښځې لپاره غیظ نه دی. خفه کېږې مه. دې چې څونه نقصانات شو اندازه یې نشته او کېږي. ستا د کور والا غیظ هم نه دی. مامي او چاچي سره واده جایز دی. مامي او چاچي سره واده ولې محرمه خو نه ده. اوس چې اتر په نکاح کې د ماما، نو دا خو هر ښځې سره واده ناجایز دی چې چا ښځه نو دا هم ستا ښځه ځکه ورسره نکاح حرامه ده. که تره یا ماما طلاق ورکړ نو خورایي مامي سره نکاح کولی شي. نو پرده د پردې حکم دی، د پردې حکم دی. خو دې سره نقصانات څونه کېږي ویلی شو، بیا خلک خبرې کوي. نو دا به شرعي پرده به کوئ. یو مصیبت دا چې پرده نشته، یو مصیبت. او دویم مصیبت دا چې پرده خو شته، خو دا پرده نه ده. صرف ماسک لګوي یونیورسټۍ ته دي جینۍ، څوک اوري ماسک ختم کړي. دا مخ چې کلوی نه ښه ده، دی ماسک نه کلو مخ ښه ده چې دونه ځای پټوي. څه ضرورت دی؟ تندې ښکاري، روزي ښکاري، سترګې ښکاري. بل په ټول بدن باندې یو چیل، یو پړونی د مردان، یو چیل د ثوابه، یو برقه کلو، یو رنگ شړنګ شړونګ پړک پړوک، 20 قسمه گاون، 20 قسمه سکارف. دا مونږ دې ته انګلیش کې وي ویل پوزز مونږ جوړ کړي دي. دا پرده نه ده. چې ساده روانې جینې عام جامع چولی او لوپټې غیرت حیا چولی اته ښه ده دی پړدی. الله دې موږ ته سمج نصیب وکړي. دا خو د فاسق او فاجره او ګنده جنکو او فاسقه او فاجره چې کوم اشعار وي په یونیورسټو کې یو جنۍ هغه اشعار وي، دا هغې کار دی. بیا بدنام هم شي. ما اشاره وکړه پوه شئ. مثلا او زما جانانې او زما هلکان ورته ناست دی. دا جنۍ چې د مور پلار نه وي، دا جنۍ چې دا د کور نه وباسلې شوي، همونږ ټول خرابوي. عقلمند کې اشاره کافي. بل تا نوې واده وکړه، لړې سعودي ته، لندن ته، ښځه به څه کوي؟ هغې سره یو 2 کاله خو فلحال تېر کړه، بیا ځه بار ته. بیا چې بار ته ځې چې له اولاد نه شي، چې مور پلار کړي نو ښه ده. لیورانو سره ایاکم الدخول علی النساء، ښځو باندې مه داخلېږئ. نو نبي علیه السلام ته یو صحابي ارأیت الحمو، دا لیور چې د لیور یا دا د خاوند هر رشته دار ته دا وایي، د خاوند دغه ته هم وایي، خورایي ته، د خاوند رواره ته او د خاوند رور، دې ټولو ته الحم وایي. ها نوې خبره اورئ. وی الحم د خاوند رشته داران د ښځې دپاره الموت، څنګه چې د مرګ نه یېرېږي دې نه ویرېږي. دغه شان بله خبره ورسره یو ځای کې چې ښځه یوازې مه پرېږدئ، ښځه یوازې مه پرېږدئ. دې سره څو نقصانات شو ټول پې خبر دي، ټول قصې اوري په حجرو کې او اخوا دېخوا. نو په دې باندې عمل وکړئ. دا خبرې د هغې چا دپاره چې کوم خپل کور والا صفا او غیرتي او حیادار ساتي، چې کوم د دې شنو باندې الټه اعتراض کوي چې د هغې ښځې کم خوازي او څه وخت ځي او کله ځي نو ځي دی. هغې یو خبر هغې پورې خبر نشته. دا خبره د حیادارو د غیرتمندو ده، د هغې دپاره ده، د مسلمانانو دپاره ده. لیور دغه شان خپله لور خور نیکه کره بابا کره پرېښودل، نانا پرېږدی به نه. که پرېږدی رزې له بځي، نو که پرېږدی او شپه کوي نو ته به ورسره یې، ته به ورسره یې. نن ستا ښځه چا کره ځي؟ خپل کور ته ځي، نو که هلته پردې نظام دی، سبحان الله، وخت دی خیر دی. هلته که شریک فیملی، څه وي ورته انګلیش کې جوائنټ فیملی سسټم دی، بیا به نه پرېږدی. که پرېږدی نو خپله به ورسره دی، شپه به ورسره هلته کې. دا تاسو وړه خبره ګڼئ، دا ډېره غټه ده. خفه کېږو به نه. که تاسو خپل کور او ښځه بچ ساتل غواړئ، څوک چې بې حیایي دي، بې غیرته دي او د هغې ښځې ټک ټاک جوړوي او
اخوا د خو ګډي کې د هغې د پردا خبرې نه دي دا د مسلمانانو د غیرتمند پښتنو د پردا خبرې دي بې غیرتو د پردا نه دي الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي بهرحال نو په دې خبرو عمل وکړئ ښځه یوازې مه پرېږدئ او چې یوازې کور یې غم مه پرېږدئ لکه مته یو تا واده وکړو یوازې ستا کور د ځوانه جینۍ ده د هغې رور به ورسره سملي یا ستا مور به ورسره سملي دې احتیاط پکوئ سوچ پکوئ په دنیا کې هر یو ښکار د ښکاري نه تښتي په هر دنیا کې هر یو ښکار د ښکاري نه تښتي دا ښکار چې دی که نه ښځې او سړی دی کې دواړه ښکاریانې دواړه څه مطلب سړی ښځه غواړي ځکه خو واده کوي ښځه سړی غواړي ځکه خو واده کوي دا سیسټم روان دی نو دلته احتیاط دونه زیات پکار دی چې دلته دواړه ښکاریان دي د ښکاري نه ښکار تښتي په دې جمله باندې که څوک پوه شو نو رومال الله کړي مخ صفا کم نو دا تاسو وړه خبره ګڼئ خو دا ډېرې غټې خبرې دي ډېرې غټې خبرې دي خدای پاک ته زموږ د کورونو زموږ د بچو حیا او پرده وساتي ها چې کله په دې عمل شروع کې په دې کې به جګړه نه کوئ غصه به نه کوئ کنځل به نه کوئ او دا خبرې به نه کوئ چې ما کمې وکړې ښه په طریقه سره په دې عمل کوئ چې پړونې به څنګه وي غټ کولو برقه به څنګه وي کولو زه یونیورسټۍ کې پروفیسر یم ما ډبل ایم اے پی ایچ ډي اکنامکس پولیټیکل ساينس ما کړی دی ما دنیوي تعلیم ډېر زیات دی بچے میں ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی سی ایس ایس بل بچے میں ایڈوکیٹ ڈبل ایم اے حافظ عالم مفتی منګ د یونیورسټو نه خبر یو چې برکه کې راشي زما ستا لور غوسه کېږه ما هلته یې وباسي او هلک سره روانه شي په موټر سایکل ستاسو د بنو او پوشا یونیورسټۍ ولی خان یونیورسټي دا څونه چې یونیورسټۍ دي نیکان هم پکې شته خم پکې شته څوک خفه نه شي ډېر بره حال دی ټول پې پوهېږي هر چا ته پته ده ټول یوټیوب هم د دې نه ډک دی نو الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځوي والسلام